السلام علیکم. لږ ساعت مخکې دلته اختر سره چې کوم خبر شیر شوی هغه د استثناقي واقعي دلته خطرناکه بم دماکه شوې ده، کش بم دماکه شوې ده او هغې کې څومره زیات کسان د هغوی د شهادت دلته کې مقامي چې کوم نظامیه د هغوی تصدیق کړي او مولانا حامد الحق صاحب او د هغې برخوردار مولانا عبدالحق ثاني د هغې د شدید زخمي کېدو اطلاعات د هغې باره کې متضاد اطلاعات هم راځي. دې ټایم کې موږ هغه ځای دی چې هغې کې دماکه شوې ده. کوم مقامي انتظامیه ده د دماکې نه پس پولیس فورس 1122 دا پولیس چې کوم دلته کې چونکې دا ډېر غټ جومات دی او زرګونه خلق زرګونه طالب علمان او مقامي آبادي او د خواوشا چې کوم کلي دي هغې نه هم دلته خلق مونځ له راځي. د دماکې خودکش دماکې اطلاع ملاوېدو سره د ټول ضلعې نه خلق دې ټایم کې د اکوړي دي جامعه دارالعلوم حقانیه ته را رسېدلي دي او بار لرې لرې پورې د ګاډو قطارونه دي او خلکو سره ډېر شدید غم دی او د غم اظهار کوي. دلته کې بار چې کوم خلق دي نو مونږ ډېر په غوسه کې ولیدل. دلته مقامي چې کوم د مدرسې انتظامیه ده هغوی امدادي کاروایانو کې مصروف دي. 1122 او پولیس چې کوم مقام دي هغوی دلته موجود دي او بم ډسپوزل سکواډ هغه هم را رسېدلی دی. هغه دلته کې ګیر چاپېره چې کوم محل وقوع دی د هغې سکرینینګ کوي او دې ټایم کې چې کوم شواهد دي هغه راجمع کېدل شروع دي. د خودکش سر هغه هم پولیس حکامو په خپل تحویل کې اخیستی دی او نور چې کوم د هغوی کوم لوازمات دي او د تفتیش کوم دایرهکار دی سرچینګ دی د پولیس سرچینګ هغه دلته کې په جومات دی. زه به ناظرینو ته ووایم چې دغه جومات دی په دې باندې اکثر میلمانه وځي او د مدرسې منتظمین او مشران عالمان په دې ور باندې وځي. نو مونځ چې څه ټایم شوی دی او د مونځ دوا وشوه، دوا نه پس مولانا حامد الحق صاحب خپلو ملګرو سره دې ور ته را رسېدلی دی. نو دغلته کې چونکې ور دی د جمع نه پس خامخا خلک هم راجمع کېږي، ګڼ تعداد کې خلک هم جمع او خودکشه دغه ټایم کې بم دماکه شوې ده. نو د زخمیانو اطلاعات کنفرمیشن دا تر اوسه پورې چې څومره دي نه کېږي، خو په هر حال کې مقامي انتظامیې سره کوم زمونږ دارالعلوم حقانیه چې کومه منتظمین دي دلته مقامي خلک دي او چا زخمیان په ګاډو کې اچولي دي، شهیدان په ګاډو کې اچولي دي، نو د هغوی د 5 کسانو شهادت د هغوی تصدیق کړی دی او دې کې اضافه کېدی شي. دې ټایم کې په لارو باندې دي مختلفو هسپتالونو ته خلق روان دي او ډېر کم تعداد کې خلق دلته را روان دي. مختلف سیاسي او سماجي قائدینو موږ سره مسلسل رابطه کې دي او په دې بم دماکه باندې، په دې خودکش دماکه باندې، په دې وحشت او بربریت باندې او د الله په دې کور کې دا دومره نیچ حرکت کول او دا قبیح فعل کول د روژې په ابتدا کې او د روژې په سر باندې د وینې بیول د دې شدید ترین الفاظو کې مذمت هم کړی دی او په دې باندې د افسوس اظهار کړی دی. موږ وګورو د روژې میاشت د روژې په برکاتو فیوزاتو باندې دلته خبره وشوه او د روژې حوالې سره چې کومه خبره کېده او د امن او د سوکالۍ حوالې سره کومه خبره کېده او د هغې په اختتام کې د روژې په شروع کې د نوخار، د خیبر پښتونخوا او د مسلمانان د په وینو باندې رنګ کړل او د الله په کور کې دا چې د امن او د سلامتیا کور ورته ویلی شوی دی او دا دومره لوی د الله د کور د دې دروازې نه او محراب نه د یو ډېر غلط میسیج او د خیبر پښتونخوا او د مسلمانانو عمومي طور په امن و امان باندې یو غټ دز او یو غټ چې کوم نقصان دی مسلمانانو ته هغه ورسولی شو. دې ټایم کې افسوس دی ګیر چاپېره چې کومه علاقه ده زمونږ چې کوم نوخار دی د نوخار د کلي نه دلته کې خلق را رسېدلي. مونږ سایکل د سوریا خیلو نه دا ګاډي په دغه باندې دي. روډ دې ټایم کې بلاک دی، جي ټي روډ بلاک دی، اکوړه خټک دارالعلوم حقانیه مادر علمي نه مخامخ چې کوم روډ دی د خلکو سرونه دي یو خوا بل خوا ښکاري او لرې لرې پورې ګاډي ولاړ دي او د افسوس اظهار کېږي. موږ به دعا کوو چې الله تعالی دا وطن د امن او د سوکالۍ وطن جوړ کړي.